وزیر اعظم راغی چا لیدلی نه دی چې تور و کو سپین و زیاتې دی چې دوی ته دا شی صفا کینګو په ځان نه خپل روزګار شروع کړو. لنډي بازار ته ځم چې زموږ د لنډي بازار کې دې ته ډېر کم خلک راغلي. ما په 5 لاک یادې کړي هغه اوس پورې لا نه دي میلاو شوي. تاریخ واره کیمره ولګوه دا ټول بازار دې سره شګو ډک دی نو په شګو کې څو کاروبار کوي. دا مارکیټ چې دی دا ډکو دا په 100 روپۍ مونږ خالي. راځي دې تاسو کې الله دې خوشاله لګي او ستا چاوس کې هغه کې الله پاک دې خوشاله لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو قدرمندو کتونکو کیمرې شاته زم د وخان جانان او دا وخت موجود یم د پیر بابا بازار کې کوم چې مزار ته لار تله او د یو سخت طوفان او قیامت خیز مناظرو نرستو دلته ژوند بحال کیږي. دلته دکاندارانو ورو ملبا د خپل دکانونو لري کړه د دکانونو صفای روان دي او کزه تاسو خو روانو جاړ دکانونه دا د یو نای په دکان کې تاسو ګورئ د کرسي سهال لې روانو جاړ دکانونه په سمول باندې لګیا دي. دا مخامخ پکې یو هیر ډریسر دی کار شروع کو دې سره مخامخ دی کې هوټل والے دی کار شروع کو بیا یو بل کاسمیټک والا کار شروع کو مخامخ ډرای فروټ والے دی کار شروع کو دی یو ملګری لورځو د دې تاثیرات تاسو خایو خو تر دا ته ما په دغه بازار کې د دکانونو نه راوتلې خاوره بار حکومت کلري هم کړله خو بیا هم دغه خاوره اوس په دې ځایونو کې پرته ده او په لاره باندې د ګاډي تګ راتګ هغه بند دی. دا یو دکاندار دی دغه دکان وینځو ملبای ته نه لري کړله او اوس خپل کار شروع کوي د دې نه دي تاثیرات اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ورور دا ته وایي تاسو نوم څه دی؟ زما نوم جی ریاض محمد دی او جی او دا دکان څه شو؟ کاسمیټکس او جیولری وا ها او سور اپروکسیمیټلی سات اوان څومره شوی دی؟ یاره غالبا زما د 10-15 لک روپو دکان او مکمل طور باندې تباه شوی. تا په کې څه شی راوباسل دی؟ د دې نه صرف خاص کر سر مارو کې چې کومې شیشې لګېدلې یا څه سامان اخته کې صرف راوتې باقي نه کولې. د حکومتي مرسته در سره کومه حد پورې شوې ده؟ یو حکومت د طرفه چیک چې دی هغه میلاو شوی دی ما د څو غالبا هغه چې دا 5 لک روپو چیک دی خو بیا ما بینک ته وړی نو هغه وی چې دا کله پیسې ډونیټ شي هغه نه پس کېږي دا چیک میلاو شي مونږ د دکان تیار کو دا جوړ کو ان شاء الله تعالی نو بیا به خدای پاک په خلاص د خلکو د طرفه یا د نور ادارو طرفه کیش په صورت کې یاره لنډي بازار ته ځم چې زموږ د لنډي بازار کې دې ته ډېر کم خلک راغلي دي. د ډیر وخت پس تاسو تیر ځلې ویډیو کې کتلی چې دا دکان بالکل د خټې ډکو او دې ملګري بیا ځان لا قرضدار کړل او دغه سو ډرای فروټ یې خري راوړي دي د دې نه تاسو کو چې دی کومه مرحله نه تیر شو او کاروبار بیا څنګه شروع کړ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه له خیر برابر یې خیرونه خیر جی. تاسو نوم؟ عبدالله بھائی دکان دی بیا د نوی سرنا کله شروع کو؟ یاره پرون مولا سودا راوړه. خجی د حالات در باندې څنګه تیر شو د مسکه سو شو حکومتي او د خلکو مرسته در سره سو شو؟ یاره بس ډیرو خلک رالو سلګ ډیر دغه مو کو د سره لاس اخلاصي مو کړو جی خو لکه دا بازار چې دا ډیر تر نظر انداز شوی دی جی او لکه دې خاص څوک نه دی راغلی کنه چې ته خپ دغه باندې وای کنه اخلاص سره جی تاسو سره نه غسو امدا شوی دی تل دا یاره د سی بکی 15 زرم خلکو را کړی 10 زرم کنه ولکه ډیر هغه په ټوټلی څومره یاره هغه به زم چې ډیر سلوي زرم نه اول یاره زما 7-8 لک روپۍ نقصان شوی دی. حکومت طرف نه چک میلاو دی هغه کې لا پیسې نشته نو دا دې کوم راوړله دا خو هغه بیلونه پراته دي قرض هم راوړي دي بیپاریان هم راوړي دي په دغه باندې په اوږدار هم راوړي دي بیلونه الریډي پراته دي زموږ سره او جی او صحیح دی چونکه دا بازار سایډ ته دی او دې کې تر اوسه پورې خټې وي بلکې اوس هم پکې خټې دي او سایډ دکانونه چې دی هغه ټوټل ملبې د لاندې وو لہذا عام ډونر چې راغلي هغه په دې طرف باندې نه بلکې په مخامخ سایډ باندې راغلي دي. دلته دنه ورځو او د دې ملګرو چې دا مارکیټ ښکته او لاندې د دې حاله خواله خلو شرا دی په دغه پروسس کې تاسو ته کې دا د دې د مال لیدې شي مخ کې چې دا څنګه تیر شو او په دې ملګرو سره تیر شو دا زما په خیال حمام دکان دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
رور کله د کار شروع کو د دې خو تقریبا نن 15 ورځ د کال د دکانو خاجي او بس خلک راځي وي کله پورې دې ته خطر و دا دې بوډه پوری وبوي مونږ به خپل راګیر شو په دکان کې خاجي ښه او بس یو دوړو کې ورسره د لوړ والا یو زومه کله دې خالی کو د دې تقریبا ورځې وشوي نو تاسو خو ناسم څه شي نشته بس او دا مارکیټ چې دا ډکو دا په 100 روپۍ مون خالی کو خاجي په مزدوري خالی په کو مزدوري باندې او دا دکان مې په کسانو باندې خالی کو څوک نه د حکومت مناسته بس حکومت خو دغه کړی دا چې دا کړی دا اوس په پیسې لا میلاو ته به کله دې کار شروع کو یاره تقریبا د شپږم ورځ کار کوم شروع کوټه کا په کزم سیزن دی کنه ستا خو اوس په دې پوس په کې بس نقصان نه اوس په دې چې تیزابي وبې چې رنگ ور ببر اړول ولا په شی بازار خرڅو بس په 500 باندې وخرسي او نور د بیلې سامان ټول خراب کړی زم ټول کار د بیلې سره اوزار زم کنه هغه ټول خراب کړی دی تاسو سره سور مرسته شوې ده نو تقریبا دا ټکه په کسان خراجي هم سره چا 5000 چا 10000 چا 15000 چا 100 کی جګ را سره کیږي څنګه الله ته خوشاله لګي او سرکار طرفه نو سرکار طرف خدای زون مشتکو را کړی او یو څه بولا پیمنټ نه شي کنه تاسو سره ټوټل کې څومره چې د راجم شوی تا یاره تقریبا دا خو نه شو دا غالي جو کوړ ته خرڅوړ او پته پکې لګي کنه کار خو مخ ته ونه کاربونو پای به خرڅ چلی کار دې نن شروع کړ کار و شروع شروع ما سلوه فکر دکانو بلې کې ګړې مړې وي دکانو پکې نور کاشمیر سامان ټول هغه ټول له وړل او لکه اوس بیا شروع کړل بیا راکو کړل لکه خاجي ستاسو نقصان د څو شو دا با 5 لک زیات شو خاجي او چک درته میلاو دي چک ورته میلاو شو هغه پیسې پکې نشته نشته نو ته شي کو خو بزلاس درکم موږ هغه اوس به کاروبار څنګه شروع کوو اوس به چې وشه سره یو لاک روپۍ راکړي کار کوو خاجي دا شوکې جوړول غواړي جی او هغه لکه سودا هغه برابر په کار خو په ډیرو پیسو نه لګي صحیح دی دا یو ملګری دی او دا ستاسو په مخ ته دا دوره کچرا دغه یو دکان نه راوتله دنه ته پوس کو چیرې دا دکان کې سوره کچرا وا او دا چې د بار راو باسي د سره به اوس چل کوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام بس روبا نوم دې څه دی زما نوم دی محمد رسولو لکه اواز په زور کوه دا کچرا ته دکان نه راو باسره اوا د نراشه وینا دا د څه شي دکانو دا د چولو او د کاسمیټکس چولو او کاسمیټکس او هو هو او دا کوم د پروډکټ شوی دا یورا شوی دا پراته دي دا زم ډکو دا مونږ تشکو خاجي سوره نقصان دي شوی دا خو ډیر شوی دی دا ځکه زما مشر رور دی هغه ډیر تاوان شوی ځکه دا ټول شوی دی وړې د صدا دی خاجي جی جی زما نوم دی محمد نعمان دا څه دکانو دا د کاسمیټکس او د جیولري او دا پلاستیکي سامان وجه سره بلکې دا بازار یو سیټ دی که کم سړی راغلی دی میلمه نو هغه پرې پورې غاړې بازار ملکپور روډ غاړې بازار کې هلته ګرځېدلی او دې خوا بټۍ په روډ بازار باندې ګرځېدلی دلته ډېر کم خلک راغلي جی روسن هم دی ظفر علي شاه او د کوم دی د دې په لنډي بازار کې مې دکان و د پیر بابا یم څه ویل غواړي دې حوالې سره زه خو ویل غواړم چې دا یو میاشت وشوه زموږ دکان مخې ته غټ ډېرې د شګې پروت دی د هغې څه باغې پسې څنګه دي کسانو پسې ډېرو ته هم لاړو خو څوک راځي نه چې صفایي کړي راله یو میاشت وشوه لکه د دې غم نشته نو دا خو زیاتې دی چې دوی ته دا شی صفا کړي په ځان نه خپل روزګار شروع کړو دلته خلک راځي وي تاسو سوالونو ته ناست یې سوالونو ته نه وي ناست ته دې بازار ته خورا کیمره ولګوه دا ټول بازار دې سره شګو ډک دی نو په شګو کې څوک کاروبار کوي کولی شي څوک په شګو کې نه تاله دلته په دې شګو کې څوک راځي هر څه ته وګوره ستا د مخې دي نو موږ د حکومت ته خواست کوو چې راشي دا ډېرې میرې لر کړي نو ډېره مهرباني به وي ولې چونګه خو ډېره کسانو ته وي په دې اړه څوک غوږ ګرئ نه که نه نو دا خو زیاتې دی چې دا شی موږ ته درشي ته وګوره دلته خو په دې ګڼ کې څوک نه راځي دلته مالبي اوچتولو له څوک نه راتلو 6 فوټه 7 فوټه شګي او خاورې پرتې وي هېڅوک دې له راتله نه بغیر مولانا
مفتی فضل غفور صاحب مونږ د هغه ډېر زیات مشکور یو زه په خپله د هغه سره مې څه تعلق نشته خو د خدای لپاره چې خبره کوم مولانا فضل غفور صاحب د جومات طالبان راویستي دي پوه شوې او حافظان یې راوستي دي او د خلکو دوکانونه یې پرې پاک کړي دي د هغې نه پس د حکمران جماعت یو څوک ټیکټر او هغه یې راوستي دي او شوبازي یې خرڅه کړې او بیا تلي ډېره قدرمنو تاسو د دې ټولو ملګرو چې د پیر بابا د دغه بازار د پیر بابا دغه لنډي بازار سره تعلق لري د دغه ټولو کسانو خبرې واورېدلې دا لنډی بازار دی په دې وجه ورته د اوږدو دفترو د اوږدو ګاډو خلک نه دی راغلی خو د پیر بابا بازار مشهور سیزونه مشهور بازار همدا لنډی بازار و کوم چې نه صرف د ډونر د اړخه بلکې د سرکاري ادارو د اړخه هم تر دا دمه پورې نظر انداز دي دلته کې ملبه هغسې پرته ده دلته کې خلک خپل سامانونه له هغسې د خټو نه راوچتوي او د یو څو دوکانونو نه علاوه نور دوکانونه یو هم تر دا دمه چې میاشت پوره کېږي سټارټ نه دي د دغه خلکو د روزګار ذریعه صرف او صرف دغه دوکانو دا دوکان چلیږي نو د دې د بچو رزق او د دې چوله چلیږي باید چې حکومت دستي فوري طور ضلعي او د میونسپل کمیټه یا ټیمې والا چې کوم ټیمان دي هغه دغه بازار ته توجه وکړي د دې خلکو دادرسي وکړي کوم چې کوله چې دې ته ورکړی شوي دي هغې ته د حکومت زر فنډینګ وکړي چې د دې خلکو د روزګار ذریعه بیا شروع شي او یو طرف ته که غمونه دي نو بل طرف ته د معاش د غم خو خلاص شي که نه که د قدرتي غم نه خلاصېږي هغه د الله د طرفه ده نو د معاش غم خلاص شي چې د دغه خلکو د بچو زندگی بیا نارمل حالت ته راشي د وخان جانان وطن نیوز بونیر